زچ پی مین ما حسینم میں اوریدلې دې نه یې لا لیدلې یم نه مې لا لیدلې دې دومره پی مین ما سر او مال مې تی قربان دې هم دغه مې جانان دې نوم یې ما په تورو تورو ټکو کې لوستلی دی نه یې لا لیدلی یم نه مې لا لیدلی الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، ستاسو کوربه جلال صافی تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی قدرمنو کتونکو په ضلع 400 تحصیل تنگی کې په مندنی علاقه کې ناس ما سره پسند کې ناس ماجد صافی بھائی الله تعالی ولا یو ټیلنٹ ورکړی دی. دغه ټیلنٹ څه دی تاسو ته بخایو په نن پروګرام کې. ماجد بھائی دوه قسم اذان کې، یو د خانه کعبه د امام کاپی کې هغه شان هغه طرز که چا په سکرین ونه لیدو د آډیو کې دوی د اذان واورد نو څوک منیم نه چې دا په دې اذان. ماجد بھائی په 400 کې ژوند تیری ضلع 400 کې څه مصروفیات نن سبا مخکې به څه کول اذان دا شوق چې کوم دا دوی کې د بچپن نه زما خیال دی چې دوی سره په دغه خبرې اترې کوو د دوی په ژوند او دوی په دغه ټیلنټ باندې نو موږ سره اوسئ. ماجد بھائی د ټولو نه مخکې ستاسو شکریا ادا کوو چې په لنډ تنګ وخت کې موږ ټیم راکړو. ډېره مننه ستاسو. ډېره مننه جلال صافی، تاسو دومره راغلی او موږ هم انټرویو کړو. د وایس اف پښتون کتونکو ته ټولو ته زما د طرفه ډېر ډېر سلامونه. دغه یو ټیلنټ د ډېر کوټیوالي نه تاسو خبره وکړه چې تاسو اذان څنګه شوق را پیدا شو، څنګه هم دا طرز دی طرز سره یو ځای کړو. کله چې ورکوټ وم نو پخوا به د کورونو کې د ټي وي ګان چې کوم دی ډېر زیات کم وو. زما والد صاحب یو ټي وي اخیستی و نو کله چې به زه مخصوصا ټایم کې کټ کې پروت وم نو اذان چې به کله شروع شو ډېر ورکوټ وم. په هغه وخت کې به چې کله اذان ماسخوتن ټایم کې به زه دیر کېناستم ټي وي ته نو چې اذان به شروع شو نو دا هغه اذان سره به ما اذان ویو چې څنګه اذان به په خانه کعبه کې دغه کم چې نشر کېږي تاسو ګورئ نو هغې سره به ما د خپل اذان چې کوم د الفاظ دا به هغې سره هغې پسې به ما د الفاظ ویل نو هغې سره سره بس دغه شان ما خپل کوشش کوو حتی دې پورې چې بل دلته پکې ژوند روان دی تېرېږي عمر دومره شو چې غټ شو او دغه وخت را ورسېدو. اذان ډېر زیات شوق دی زما، د دې نه علاوه تلاوت زه خپله ډېر زیات کوم او زه زما په الله او په رسول باندې ډېر زیات یقین دی او د قرآن سره زما ډېره زیاته مینه ده. نو کوشش مې دا دی چې زما نوی کوم کل راځي که هغه د پاکستان او که د پاکستان نه بهر ملکونه چې کوم دي مسلم ممالک څومره ملکونه دي او هغوی مسلمانان دي، زما کوشش دا دی چې ینګ جنریشن چې کوم دی هغوی ته د دې اذان طور طریقه زده شي او خپله مې دا زړه دی چې د اسلام سره د دې ماشومانو مینه او محبت ډېر زیات شي او هر سړی دا کوشش کوي چیرې زه دې اذان وکړم. زه چې کله هم په کلي کې اذان کوم نو چې کله اذان شروع کړم د ماشومان چې کوم دي نو خاص کر خو زه کله ناکله ځان پسې ورم بند کړم خو ور نشم بندولی نو دا زیات تر ماشومان چې زه وګورم چې زه څنګه بند ختموم نو په ما پسې وي پړکړه ولاړی. مطلب دا د وړو تاسو سره مینه ستاسو دغه وړو مینه هم د واړه چې کله اذان واوري نو هغوی ته داسې نوی غوندې ښکاري چېرې د اذان په کومه طریقه باندې کېږي دا خو هغوی موري ګوري ټي وي ګانو ته کښېني نو چېرې دا خو خانه کعبه کې څنګه بند کېږي هغه شان اذان کوي. دغه د الله بس یو ورکړه ده موږ له پکې دغه یو انعام راکړی زه به دا ووایم زما دپاره ډېره د فخر خبره ده. بل زه دا کتونکو ته دا خبره هم ښکاره کوم چې زما دا کوشش دی چې زما اواز صرف د اسلام دپاره استعمال شي او زما د خپل دین دپاره استعمال شي. چې خبره دا هم کولی شم چې ډېر ملګري داسې دي چې میلاو شي څوک وایي سانګ ووایه څوک څه وایي څوک څه وایي طرف ته لاړ شه. هر انسان وایي چېرې تاسو اواز ښکلی دی تاسو به ډېر لرې لاړ شي خو نه الله دغه ورځ نه راولي چې دغه ورځ الله پاک راولي نو په دغه ورځ د خدای پاک زما نه څه وباسي. بلکل ژوند مې بلکل نه دی په کار او زما خپل اواز چې کوم دی انشاءالله دا زما د اسلام دپاره د بانګ دپاره د تلاوت دپاره د نعتونو دپاره د دې پورې چې د دې نه انشاءالله یو څو ورځې پس زما 99 نومونه چې کوم دي د الله پاک انشاءالله هغه هم را روان دي. ماجد بھائی دا ته ووایې نن سبا هم څه هلې ځلې روانې څه کوئ کار روزګار مخکې هم څه کوئ؟
کار روزګار دې نه مخکې زه پولیس کې وم پولیس جاب ما کوو او بیا زما والد صاحب چې کوم د ایجوکیشن زما خپل سکول دی په هغې کې زما هغه به ډیوټي کوله هغه وفات شو نو بیا هغه سیټ چې کوم و زموږ نه خرابېده نو زه ما هلته پولیس کې ریزاین ورکړو د پولیس نه زه رالم دې چوکیدارۍ پوسټ له دغه پوسټ باندې زه په 2014 کې برتي شوم او بل دې کې یو کال به بعد پکې زما سلیکشن وشو کلرک پوسټ ته نو زه لاړم ما په سینیارټي لیسټ کې خپل نوم هم وکتو نو انشاءالله چې د دې کتونکو په دعا باندې زما دغه ارمان هم پوره شي انشاءالله کلرک او بابو شم انشاءالله. ماجد بھائی دا ته تاسو چې کوم کاپی کوي د اذان د خانه کعبه د امام هغه زمونږ کتونکو سره شیر کې هغه اذان پوره نه خیر مختصر شانتي څومره تاسو ویل شي بیا دویم اذان طرف ته راځو تاسو دغه زمونږ کتونکو سره لږ شیر. دا ګرانو کتونکو په دوو طرزو کې زه بانک کولی شم یو په خانه کعبه کې چې څنګه بانک کېږي هغه طریقې سره او بل په پی ټي وي باندې زموږ دا چینل چې کوم دی د پاکستان په دې باندې سهار ټایم کې یو اذان کېږي او یو هغه کولی شم نو تاسو ته لومبی د سعودي عرب وکړم. الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ماشاءالله جزاک الله الله لله جزای خیر درکې ډېر ښکلی اواز پړه کې لارې کوي یقینا چې د زړه په غوږونو چا د اذان واورېدو نو ډېر به متاثره شي د ماجد بھائی نه ډېر ښکلی اواز ول الله پاک ورکړی الله دې همدغسې ثابت قدم وساتي په دې فیلډ کې. ماجد بھائی دا ته وایي پړه باندې مسار باندې دا زموږ کتونکو سره شیر کړي څه غواړئ جلال صافي صاحب دا په زړه باندې بس دغه یو ارمان لرمه چې زړه مې دغه غواړي چې لاړ شم خانه کعبې ته او په خانه کعبه کې ما ته صرف د یو اذان موقع ملاو شي او زه وایم چې دا به د دې کې پی کې دپاره هم د یو فخر خبره او زموږ ټولو پښتنو دپاره چې دا شان پښتون په پښتنو کې داسې یو ځوان شته چې هغه د خانه کعبې د امام په شان اذان کولی شي دا موږ له الله پاک انعام راکړی په دې باندې مشهورتیا خپله نه کوو او نه ځان مشهورو زیاترو کسانو چې کوم کله موږ د بانک چې کله موږ ریکارډ کړو نو دا موږ نشر کړو نو زیاترو ملګرو پکې کمنټس کړي چې دا ستا ریل اواز نه دی او دې باندې ډبینګ شوی دی نو بیا دغه شان په عام ولس باندې د یوسف جان لاله له طرفه انټرویو وشوله بیا دغه د تاسو د وایس اف پښتون د طرفه رالی انټرویو هم کړو نو انشاءالله چې اوس هغه ملګرو غلط فهمیانې به دور شوي چې چا په کمنټسو کې دا خبره کوله چې دا اواز ستا ریل نه دی نو هغه تاسو وکتو تاسو ته ما بانګ وکړو نو دغه اواز د الله پاک راکړی ارمان په دغه لرمه چې د خانه کعبې په خانه کعبه کې راته یو اذان موقع ملاو شي دا زما لپاره ډېره غټه خبره
ډېر مننه. قدرمنو کتونکو ماجد بھائی چې کوم خبر وکړه چې په پروګرام چې کوم اذان دوی ریکارډ کړو په هغه سمرګرو کمنټس کړو چې دا आवाज ریل نه دی دا ډبینګ شوی دی. نو دا आवाज تاسو واورئ د مخامخ ماجد بھائی تاسو ته ناشته اذان یو کو تاسو ته په مولس باندې یوسف جان سے بندوی لراغله په مولس ته دوی دغه انټرویو چلیدل دغه ډاکومنټري او دغه اذان تاسو به اوریدلی. زمونږ په پیج تاسو سره موږ شریک کو وړاندې موږ شریک کړو کوم چې دوی ریکارډ کړو په سټوډیو کې هغه اذان تاسو ورلو. ماجد بھائی طرف ترازو یو اذان دوی بل طرز کې کوي ام زویم چې کتونکو سره شیر کې نو ډېر به بهتري ماجد جلال صافي صاحب دا بل شارټ وکم که تاسو خپکیږئ نه دا ګرانو کتونکو دا غدویم طرز دی چې کوم په پی ټي وي باندې سهار کې اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا زبردست ډېر ښکلی. قدرمنو کتونکو د ماجد بھائی دغه اذان تاسو واورئ د دویم طرز ډېر ښکلی اواز الله ورکړی. الله دې وکړي چې چې کوم ارمان دی پوره شي دا به پوره کېږي په څه باندې زموږ او ستاسو په تاوان باندې چې کوم په حکومتي سطح کوم خلک ناست دي هغې په تاوان باندې زموږ د عوامو په تاوان باندې دله باقاعده داد ورکول پکار دي. هغه څنګه هغه د شیر په طریقه کې چې دغه ویډیو تاسو شیر کړئ هغه خلکو ته ورسي چې کوم د حکومت په کرسۍ ناس خلک دي کوم څه اقتدار دی کوم څه اختیار دی هغه د دغه ارمان پوره کولی شي. نو تاسو ټولو ته زموږ دغه گزارش دی د وایس پښتون دغه کتونکو ته چې دا ویډیو د داد دپاره شیر کړئ ښه کمنټس پې وکړئ. الله والا آواز ورکړی ښکلی نو ښکلی آواز دی په اسلام مین دی په دین مین دی په الله مین دی په رسول مین دی تلاوت سره مینه ساتي اذان سره مینه ساتي په کار دی چې موږ د سره مینه وساتو الله دې دله د دې اجر ورکړي. ماجد بھائی اخر کې کتونکو ته څه میسج ورکوئ نو ویلی شي. اخره کې جلال صافي صاحب د وایس پښتون ډېره مهرباني چې تاسو رالی موږ انټرویو کړو دومره ګرمي ده تاسو موږ ټایم راکړ رالی د خپله انټرویو م رانه واغسته مهرباني خوشحاله شي. اخره کې دغه ارمان چې تاسو ته ما مخکې مې ویل چې ما ته یوه موقع په خانه کعبه کې د یو اذان موقع میلاو شي نو دا زما دپاره داسې ده لکه داسې پاس اسمان. نو دغه یو ارمان یو ارزو لرم د مشهورتیا او د خپل ځان د فیمس کولو بالکل شوق نه ساتم چې یو سړی وي چېرې د خپل ځان فیمس کوي نو فیمس کېدل په دې کې هېڅ هم نشته. د الله ثنا ویل دي د الله اذان ویل دي او دغه زما انشاءالله کوشش دی او دا به زه وایم او چې هغه په هر ډګر باندې انشاءالله زه د خپل الله د خپل رسول د خپل قرآن اطاعت کوم او باقاعده د خپل دین سره مینه لرم. ډېر پښتانه ډېر کتونکي موږ ویني دا یو میسج ورکومه زه دغه یو ارمان لرم چې په خانه کعبه کې راته د بانګ یوه موقع میلاو شي خو ټولو ته دا خبره کومه چې د خپل دین اسلام سره ډېره زیاته مینه وساتئ
د خپل اسلام سره ډیره مینه وساتئ د الله او د رسول په لارو باندې لاړ شئ او د قرآن سره ډیره زیاته مینه وساتئ. نن سبا دور د فتنو دی او فتنو نه الله پاک وساته. په هر منځ کې ځان ته دا دعا کوي چې الله مونږ د فتنو نه وساتي. بل د قرآن سره مینه ساتئ چې کله جمعات ته ځئ نو لږ شان تلاوت خامخا کوئ. نو چې کله الله پاک فرمایي چې ته ما ته 1 قدم رانږدې شه نو زه به تا ته 10 قدمه در نږدې شم. په دې باندې ما ازموده کړې ده او انشاءالله په هر اړه باندې الله پاک زه کامیاب کړی یم. دغه زما یو ورکوټی کوشش دی. خلکو ته به څنګه ښکاري خو ما ته داسې ښکاري لکه پاس اسمان. ډېره مننه مهرباني جناب. انشاءالله شي ستاسو د ټیم راکولو مننه. قدرمنو کتونکو یو خبره کوم بس به دا پروګرام ختمو. دغه خبره چې په دین مینې څوک په الله مینې په رسول مینې د اسلام سره مینه ساتي الله پاک د اسمان ستوری کوي. دا خلک کمړم شي نو مې په دنیا کې ژوندی په مړنې حساب. کم خلک چې د دین نه لري دي د الله نه لري دي د رسول نه لري دي چې مړه شي بس د خاورو سره خاورې شي څوک یې هغه نوم هم نه اخلي. دا په دین مین دی په الله په رسول مین دی. په کار دی چې دله داد ورکړو انشاءالله. د ده دغه چې کوم ارمان دی زموږ کوشش دی چې دغه اواز ورسوو خلکو ته او د ده د ارمان پوره شي. تاسو خپل برپور تعاون وکړئ موږ سره په دې میشن کې چې د دې ملګري د ارمان پوره شي. دغه ویډیو مخکې شیر کړئ نور ملګرو سره او الله دې وکړي چې د ارمان پوره شي. همدې سره خپل کوربه جلال صافي ده سره د خپل کیمره ټیم اجازه ورکړي. الله پامان.